په دا لوړی کې چې کوم مین ځای نه سلاډینګ شوی دی هغه بل ټاپ باندې دا برش شوی دی او هلته نه دا سلاډینګ راغلی دی په هغه ځای باندې ولاړ یم کوم ځای کې چې دغه 27 انسانانو شهادت نصیب شوی دی دا مخامخ کور شاته چې ولاړلی په دې کې 4 ماشومانان او سره د موره وفات شوي دي او عجیبه خبره دا وه چې باقي کسان چې دی هغه بل کور ته میلمانه تلي چا میلمانه کړي وو ګنې هغه به هم د منځه نه وو دا زما شاته په دې ځای باندې دا ټول کورونه وو کوم چې اوس د سره شته نه بلکې کوم کسان چې انګلینډ نه راغله او کوم کورونو کې چې جاته دغه ټول خاندان د منځه تللی د هغې د کورونو بنیادونه هم نشته د سره مخکې په د خوړګۍ کې چې پکته څومره کورونه وو نو کم سے کم که ټول له منځه نه دي تلي نو یو چتې خو ضرور له منځه تللی دی او اوس نن د مدرسې او د مختلف تنظیمونو خلک راغلی دی او دغه ملبې لر کوي کورونه خالی کوي او کم کورونه چې دغه قابل دي دا ستوګنې قابل دي نو که کور والا خپله وغواړي نو په 2 لکه روپۍ خو دا خالي کولی نه شي خو بس سلام دغه خلکو ته چې راغلي دي د مختلف ځایونو نه دې ته ګوري چې سړی مالداره دی نه دې ته ګوري چې سړی غریب دی نه دې ته ګوري چې د سړي بدل څه شته او که نه خو لګیا دي او په هر یو کور کې دننه دا تاسو ته ښکارېږي د مدرسو نه راغلي خلک د ګډون د مختلفو علاقو نه راغلي خلک یو کس صرف په یو جذبې سره چې په دې خلکو امتحان راغلی زمونږ مسلمانان وروڼه د پښتانه دي نو پښتانه ټول راغلي دي او نن بغیر د حکومت نه بغیر کاغه د مدرسې طالب دی کاغه د تنظیمونو ملګري دي راغلي دي او د دې مرسته خپله کوي